قلت ورته هو القادر الله جل شانه قادر دی علی ان یبعث علیکم پدی چې رولګي پتا سو باندې عذابا عذاب من فوقکم د بر طرف تاسو نه او من تحت ارجلکم یا لاندې د خپوس تاسو نه او یلبسکم شیعا یا بغټ کړی تاسو سره په مختلف خیال خلقو کې ويذيق بعضکم باس بعض یا به اوس کوي باس تاسو ته جنگ د بعضو انظر وګوره کیف نصرف الآیات قسم بیانو مونږه څنګه قسم بیانو مونږ آیاتونه دلیلونه لعلهم يفقهون د پاره دي چې دی په شي سورۃ الانعام آیت نمبر 65 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يتقون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق الله. مخکې آیاتونو مبارکونه الله جل شانه د توحید هغه دلایل تفصیل سره ذکر فرمایل چې الله تبارک وتعالى په هر څه باندې قادر ذات دی او چې کله تاسو په سمندر کې یا په خشکی کې په صحراګانو کې گیر شي او خپل مرګ تاسو ته ښکار شي او د دنیا هر څه نه امید شي هغه معبودان باطلا چې کوم ته تاسو عبادت کوئ د هر څه نه امید شي نو یو الله ته عبادت کوئ یو الله نه بلنه کوئ دغه نه دعاګانې کوئ نو هغه تاسو دعاګانې ووري او تاسو ته نجات درکې نو چې کله تاسو بیا خپل مقام تراشي نجات بیا مومینو بیا تاسو په شرک کې مبتلا شي بیا تاسو شرک کې مبتلا شي نو بل طرف ته بدوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا د عذاب مطالبه به کوله چې د عذاب بکلی او څنګه به او کدا رختیاوی نو په موږ باندې د عذاب راوله مختلف قسمه مطالبات بدی کو الله تبارک وتعالى دوی ته فرمایل زما محبوب پیغمبر دوی ته ویا چې هغه الله په دې باندې قادر دی چې هغه راولېږي تاسو باندې عذاب د برنا او عذاب د لاندې نه او دغه سي تاسو باندې داسې عذاب راولي چې تاسو په مختلفو ګروه او پارټیانو کې تنظیمونو کې تقسیم شي او اوس کوي تاسو ته د زینو په ذریعہ باندې زینو ته عذاب الله جل شانه تاسو ته د زینو په ذریعہ باندې الله جل شانه عذاب ورسي یعنی یو بل سره دشمنی پیدا کی تاسو د دشمنی په ذریعہ باندې تاسو یو بل کې او جنگي دا هم د عذاب یو قسم دی نو ګور موږ سرنګي دا آیتونه اړو تاسو ته بیانو دي د پاره چې تاسو پوه شئ او بیا فرمایي چې ستاسو قوم لګیا دي د دې آیتونو تکذیب کوي او حال دا چې دا برحق دي تو ورته وایي چې زنیم په تاسو باندې نگهبان وکیل او د هر کار د پاره د الله جل شانه د طرف نه یو وخت مقرر دی او ډیر زرد چې تاسو به پوه شئ فرمای قلت ورته ویا هو القادر الله جل شانه قادر دی علی ان یبعثکم پدی چې رولګي پتا سو باندې عذاب من فوقکم د بر طرف تاسو نه او من تحت ارجلکم یاد لاندې د خپو تاسو نه
او یلبسکم یا ګډ کړي پتا تاسو لرا شیعا په مختلف خیال خلقو کی لیذیقکم ويذيق بعضكم او چې اوس کوي بعض تاسو ته باس بعض جنگ د بعضو الله تبارک وتعالى عذابونو سورتونه ذکر کوي الله جل شانه په دې قادر دی چې هغه تاسو باندې عذاب راولېږي برنه الله جل شانه په دې باندې قادر دی چې هغه عذاب راولېږي تاسو باندې د لاندې نه او الله جل شانه په دې باندې قادر دی چې هغه تاسو په ډلو کې تقسیم کړي په مختلفو ګروپونو کې او په مختلفو تفرقو کې الله جل شانه تاسو لپاره تقسیم کی سرنګ چې موجوده وخت کې مسلمانان هغه تقسیم دي او دغه برنا عذاب راتل دا هم د الله جل شانه هغه عذاب په مختلفو قومونو باندې رالل وامطرنا عليهم حجاره من سجيل او دغه سي الله تبارک وتعالى په قوم لوط باندې او دغه سي په قوم عاد باندې په قوم ثمود باندې آسمانی آفتونه او آسمانی عذابونه چې دغه مسلط فرمایي او دغه سي الله جل شانه په قوم نوح باندې فاخذهم الطوفان الله تبارک وتعالى په غوي باندې د لاندنا عذاب یعنی زمکی هم وبراخجو او برنهم الله جل شانه ور باندې اغا ابو عذاب الله تبارک وتعالى ور باندې مسلط کړو نو دا مختلف عذابونه الله جل شانه مسلط کړي او پدې کې سخترین عذاب الله جل شانه دا ذکر کړي چې او یلبسکم شیعا زو تاسو کې با مختلفي فرقې او مختلفي طبقې به پیدا کوم نو دا عذاب د ټولو نه مشکل ترین عذاب دی چې کوم په مسلمانانو باندې راځي هغه دا چې مسلمانان ډلې در ډلې شیعه لفظ راغلی دی شیعا ګروه او ډلې او جماعت ته وایي چې تاسو مختلفو پارټو کې او مختلفو ګروپونو کې او مختلفو تنظیمونو کې تاسو تقسیم کما نو دا عذاب انتهایی سخت عذاب دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې دعاګانې وفرمایل دا الله تبارک وتعالى نه چې یو دا زما امت باندې په یو ځای عذاب را نشي الله جل شانه هغه دعا قبول کړه په دې امت باندې په یو ځای عذاب ناراضي جزوی عذابونه راضي خدا سي عذاب ناراضي چې ټول قوم امتونو باندې عذاب براغي ټول قوم په یو وخت هلاک شو د نبی صلی الله علیه وسلم هغه دعا قبول شو او دغه دا دعا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما په امت باندې قحط را نشي په یو ځای باندې سرنګ چې مخکینی قومونو باندې به قحط راغی څوک به د لوګي مړ شو څوک به د تند مړ شو څوک به چې د قحط سالي د وجه نه به پوره قوم په یو ځای هلاک شو فرمایي چې زما په امت باندې را نشي نبی سلام دا دعا قبول شو او دریم دعا نبی اسلام دا فرمایل چې زما په امت کې په خپل منځ کې تفرقه بازی را نشي الله رب کائنات دا دعا قبول نکړه د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک دا دعا الله تبارک وتعالى نه قبول کړي په دې امت کې به دغه فرقې دا برازي خود مسلمانانو د لپاره حکم داد چې دغه فرقواریت نه بزان بچ ساتي او دغه فرقواریت چې کله شروع شو دغه او یلبسکم شیعا دغه ګیرو او دغه پارټیان چې کله شروع شي مونږه تاریخ ګورو چې کله امت هغه اکابرین حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه یو زی تر وختل شو کوفه ته الته به دردی سره شهید کړي شو او دغه د امت دغه فرقې چې د اسلام په نوم باندې وی پرونی تاسو کته چې د اسلام یو عظیم مجاهد اسماعیل هانیه د خپل بچی د خپل خاندان 70 کسانو د قربانی ورکولو نه بعد یوازې پاتیو هغه وختل شو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په شانتي دوکې سره فراډ سره او منافقت سره هغه شهید کړي شو نو دغه فرقې د امت جړې داسې کټکې او الله رب کائنات فرمایي چې تاسو باندې کوم عذابونه راځي په عذابونو کې یو خطرناک قسم عذاب او ډېر لوی عذاب هغه بدایي چې په تاسو کې به داسې خلک پیدا کوم شیعا هغه به ګروه وي هغه دی دا نوم انتهایی خطرناک نوم دی په امت کې
د امت يهودیت او نصرانیت نه زیات نقصان دغه سي طبقو رسول دي چې کوم په امت کې دنه فرقه جوړ شي وي ظاهر باندې کلمه ګو وي ظاهر باندې د قران منلو دعوا کوي ظاهر باندې چې د مسلمانۍ دعوا کوي او دنه د اسلام مشاهیر د اسلام بنیاد د اسلام جړ چې دغه کټ کوي او کوم خلک چې د اسلام بنیاد او اساس دي حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په غوی باندې طعن په غوی باندې تنقید په غوی باندې تنقیس هغه پسې بدرد د اسلام جړ کټ کولو او د جړ ختمولو یو منظم سازش او د دین اسلام متوازی او دین په تور باندې داسې فرقې راوچتيږي چې الله تبارک وتعالى دې ذکر کړی دی شیعاً مختلف فرقې مختلف ګروهونه او هغه بظاهر باندې به اسلام او د قران د منلو دعوا وکړي خو په حقیقت کې به د اسلام جړ کټ کوي رب کائنات په واضح الفاظو کې هغه استعمال کړی دی او قدرت شان دی هغه الفاظ په قومونو کې موجود وي کم قوم کې چې دا کارونه موجود وي کم د امت غدار وي کم د صحابه غدار وي او کم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مقدس د جماعت دشمن وي او د اسلام جړ کټ کون کې منافقین وي داغه علامات قران کریم مونږ تخکره بیان کړی وي خو بدقسمتینا داغوی د سازشونو نه داغوی دغه تقیینا داغوی هغه چلبازینا مسلمانان ډیر زر متاثر کیږي داغوی هغه ظاهری دوکینا سرنګ چې د امت مشاهیر او اکابرین هغه چې د متاثر شو هغه ته نقصان رسیدلی او نن هم لګیا د داغوی په دوکه کې راځي او د امت لوی لوی سرمایه لوی لوی خلک داغوی د لاس چې د غزا کیږي لګیا دي او هغه خپل دشمنی ښکارا کوي نو الله جل شانه دغه عذابونو سورتونه ذکر کوي قلت ورته هو القادر الله جل شانه قادر دی علی ان يبعث علیکم پدی چې رولګي پتا سو باندې عذابن عذاب من فوقکم د بر طرف تاسو نه او من تحت ارجلکم یا لاندې د خپوس تاسو نه او يلبسکم شیعا یا بغټ کړی تاسو سره په مختلف خیال خلقو کې ويذيق بعضکم باس بعض یا به اوس کوي باس تاسو ته جنگ د بعضو انظر وګوره کیف نصرف الآیات قسم بیانو مونږه څنګه قسم بیانو مونږ آیاتونه دلیلونه لعلهم يفقهون د پاره دي چې دی په شي